سایم ایوب د علاج د پاره پاکستان کرکټ بورډ لندن ته ولېږلو، ورسره اصغر محمود هم لېږلی. تاسو د تصویر کې هم ښکاري. دین علاوه محسن نقوی هم د سایم ایوب حواله سره بیانات جاری کړي دي او آصف علي زرداری هم سایم ایوب ته کال کړی دی. اوس آصف علي زرداری ولا سویل دي، محسن نقوی د سایم ایوب د علاج حواله سره سویل دي. ډیټیل سره په خبره کوي. سایم ایوب لندن ته ورسېدو، اصغر محمود ورسره هم تل د علاج د پاره الته دوه درې ډاکټرز داسې دي چې د سپورتس سپیشلیست دي. د غي سره به سایم ایوب ټریټمنټ کوي. دا ټریټمنټ دوران به پته لګي چې سایم ایوب څومره ټایم د پاره د انټرنیشنل کرکټ نه بهر شوی. فلحال خو پاکستان کرکټ بورډ شپږ هفتې یاد کړی دي، خو دا کم او زیات هم کې دی شي. خدین علاج نه پس بیا هغه چې کم ریکوري نه پس هغه بیا کرکټ شروع کوي کې هم ټایم لګي. خیر دین علاوه آصف علي زرداری هم سایم ایوب ته کال کړی دی، همدردی ور سره خپل دغه کړی دا او ډاډ کړی دی، مطلب ډاډګرنه ور کړی دا چې دستا به موږ سپورټ کوو، ته د ملک هیرو او د علاج هیڅ قسم ټینشن مکو. دستا د علاج هر څه په پاکستان په حکومت باندې دي، پاکستان کرکټ بورډ باندې دي. ته په خپل هر څه باندې فوکس ساته، مطلب خپل کیریئر باندې فوکس ساته او د انجری هیڅ پروا مکو. زما په خیال سایم ایوب یو لکی کلاړی دی، یو خوش قسمته کلاړی دی چې دومره غټ سپورټ ولا د زرداری طرف مولا کال شو. دینه مخ کډیر کلاړیان انجرډ شوی دي چې دا غي تاسو هم پاکستان کرکټ بورډ نه کړي. خو سایم ایوب دا ټایم یو خفام کې د نوجوان کلاړی دی، راتلونکي د پاکستان سرمایه ده، راتلونکي ټایم کې د پاکستان کپتانی هم کول شي کچې خپل فارم دغه رنګ برقرار وساتلو.